شرح جامی یو کتاب دی هغه ته د طالبان شرح مولا وي. نو اوس په جماعت کې پروت دی او جماعت ته پیشور اله په کتاب وروخه نو په شرح مولا وروخه دلته دا طالب خو استاد د شین ویلو نه منی کړو چې شین بنوي نو پیشو ته چې پیشي شوین شین پکې راځي، شرح مولا ته چې شرح مولا وین شین پکې راځي. نو دا طالبہ پیشو ته وای چې پیخي خپي خو په خاري مولا او خاطي خیال درا. نو استاد ورته وای چې بیخ دیوزنو ما خود دسه نه منې کړې چې چرته شین وین نو می وایا ورځه کې مو وایا. هغه ما ته وای چې تاسو اسلام څنګه شو ادا سے خان را بشي چرته به وګورئ وای تاسو اسلام ته شو هغه ناری. ما ورته وی چې دا پیشو کله نه شوي وی چې پیشو څه مطلب ملاواز دې د پیشو او دیو طالب هغه ته استاد وی چې ته دا شین ډیر وې چیناو پلانې دا جنوبی ازلاو کې دا جبی وزیرستان دا شین ډیر وې ویل دا شین ډیر مو وایا کدی بیا وې نو جبا دا نه پرې کوم. شرح جامی یو کتاب دی هغه ته د طالبان شرح مولا وي. نو اوس په جماعت کې پروت دی او جماعت ته پیشور اله په کتاب وروخه نو په شرح مولا وروخه دلته دا طالب خو استاد د شین ویلو نه منی کړو چې شین بنوي نو پیشو ته چې پیشي شوین شین پکې راځي، شرح مولا ته چې شرح مولا وین شین پکې راځي. نو دا طالبہ پیشو ته وای چې پیخي خپي خو په خاري مولا او خاطي خیال درا. نو استاد ورته وای چې بیخ دیوزنو ما خود دسه نه منې کړې چې چرته شین وین نو می وایا ورځه کې مو وایا. نو ما ورته وای چې خاندا خدا اسلام هم سکړو تاغه د طالبانو پیشوي ما هغه مې چې یارولې ده کنه اوس چې مخې لراشي زما د ګوډو له لاس یوسي او ما ته داسې جلوګستان مال کدي کړت کړو پرت بدن او بس. ما د پاکستان 200 کال حکومت کې ما د پاکستان په حکومتونو متیازم پیژنئ دا نن چې د سپو غوندې په وزارتونو پسې ګرځي د سپو غوندې په اډوایزرۍ پسې ګرځي د سپو. ما په 42 کال کې د پاکستان حکومت 42 منټ هم منلی نه او نه به یې ومنم. په هغه ورځ به د پاکستان حکومت منم چې په کومه ورځ دا ذلیل قوم د پیرنګي قانون لندن ته واستوي او په دې ملک کې د قرآن قانون راشي په هغه ورځ به یې منم. که تاسو اعتبار نه راځي ستاسو د دې کلي 3 وزیران تیر شوي دي په پېښور کې شته که نه 3 تیر شوي دي دا وزیرانو له ورشئ قرآن ورته په سر کېدی چې بجلیګر مولا چرته ستاسو دفتر ته راغلی دی یا تاسو ته د څه کار ویلي قرآن ولا په سر کېدی. ما د دوی بوت نه منلو نو دوی ته ما د کار څه وي بوت یې را باندې بد لګي. بټو صاحب نه ډېر خفه وم د قومي اتحاد په وخت کې زه الچي وم د قومي اتحاد او د بوټو منځ کې د شپې په 2 بجې به ما د قومي اتحاد خبرې بوټو صاحب سره کول نو خبرو کې ګپ لګولې شروع کو
नुमा वर्तेले मालजी आपने फ्रंटियर के साथ बहुत जुल्म किया है। विच क्यों? माल फ्रंटियर में कोई खूबसूरत आदमी नहीं था। क्या आपने चीन अब्दुल राज़िक खान को चीन ले गए? चीनियानो बवेली चे दा टोल दा सीधी सुबह सरत खलक दागा खोडेर खस्तम नमूना था। शर्मिंदलो खलक ए बदबख्त ए कमबख्त पास ये लगा था टोल कैंडिडेट आन मल्ला से तशरीफ काजी से पास वो और दी तो गोरे दाद मौलाना बचा शागिर्द मौलाना ज़करिया वाह वाह द मौलाना ज़करिया शागिर्द था और दे ज्वंदो औलियाओ तम चे वोट वर नकरो दे औलियाओ तम वोट वर नकु और तासो आखिरत यौड़ो नुदा गिरा बद स्पी पकोना वलाड़ दाओगे जस्तासो द कली ने नतासो ना वोट वाला जमादे द खुदाए पर ज़ात कसमी चे दा खबर दर्द न केनी दा खबर दर्द 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 कद क़यामत पौरज मुतालिबा उशवा चे आलिम दर न वोट पे असेंबली के द इस्लामी निजाम द पारा गुख्तो आओ खान और नवाब और जाहिल दर न वोट देला गुख्तो जसरक बजोड़ के मोदाबो कम नुता दीद ब्रेखो दुनिया पसे तलेवे दुनिया दर तम मिलाओम नशवा बाना बस के हुए बस नुकदा उलमा पर सवाबे जिल्ला के तासु उगुरजोल और द उलमा मुकाबला के कम्युनिस्टो सोशलिस्टो ता उठूना वर्कर नो अजीजानो द आखिरत तमाम का आखिरतु न निश्ता औमा बिया जनाजे कवई बस आदरूस पशान उमदा से ताबूत किया चवई और यो सुड़ा के वर मंडई लका चे जमा अड़ दानोई जदा सड़े दे खुदे बखी पे ईमान में खुदे बताओ बखी चे तमा था कब कट के प्रोते अजदर तदा से गुरम चे दम पर उनवी चे मुलाला तशी जबत सवेम चे खुदा है वे बखी गजबन चे खुदा है पसलोर मूली के बखबर जबदावे नजमा अजीजानो टोल पर कोलाओ गंदब खलक भी द गंदब खबर योके गंदब वाला पसरमा पे खबर के द्वाला का जलसी करी द गंदब खबरा जमा पर रिकॉर्ड दादा कैसेट वाला नास दी पे खबर नरागरी दी आगा कैसेट बदर तदवी वाओ रही चे द गंदब वाला मुतालिक मा वेले जो जलील हुकूमता और बेईमाना और मुनाफिक हुकूमता चे द गंदब खावर दी योड़े द तोरबेले डैम दे पे जोड़ को गनम और जुवार पके न कीगी और अपीम करी नौबरी के चिकम में पैसे दर करी दी चापीम दे न करी द जलील बच्चों अगर तासो खड़े और पागी हेलीकॉप्टर और वाले और फसलुना वर्ता से जाई वाई पैमान जमा पे खबर पड़ी गई अमरीके पैसे चाव वाले राशि उगोरे द अमरीके अरबों न रुपए दे द पारा चदा पीमो नशी देने दावता सुला पेशावर खार नासर खान इस्लामी केसट हाउस बैरून कचहरी गेट अशरफ रोड सराय फकीर खान दनासर खान सरार साथ मिलावीगी सुधरी चिन्हम पी जनी हुई डाला कोला के द्वार ते महकशा महके शा द गड़े जोया बिजली घर मुला डाला लटे आधे चा डाला चेडा के या होता और सर उड़ान देना म्याश तड़ली जास तासो पोई शोई खबर
عزیزانو زمونږ په دې ملک یو خبره دا خلق کوي چې د ملا سکار دی اورېدلی به د ملا سکار دی یا ملا پکې لاچا کړي نو عزیزانو څوک چې بل ته سپک ګوري په خپله سپک شي بل ته چې څوک سپک ګوري هغه داسې سپک او ورک شي چې د صفحه هستی نه میټاو شي او څوک چې بل ته درانه ګوري هغه داسې درون شي چې تر قیامته پورې نام و نشان باقی وي نو وقتی طور د سوډا واټر بوتل په شان خبرې مه کوئ چې ملا پکې لاچا کړي دا ټکی په هغه ورځ باندې ولې نه کوي چې ته د موره پیدا شوې او ړومبی د توحید او رسالت آواز درته ملا په غوږ کې وکړي دا ټکی ته په هغه ورځ ولې نه کوي چې ستا پلار او ستا زوی مړي او ته ملا پسې رامنډه کې چې هله خدای دپاره او ستا نه بغیر کار نه کړي په دغه ورځ ولې نه وی چې ملا پکې لاچا کړي هغې له هم چېرته خان نواب ګوره که یو غټ والا ګوره خیال هم راغی یا د تور ډیري هغه عبدالرازق خان والا راولئ چې مړي دله لمبئ د شاورلیټ هغه والا راولئ چې مړي درته لمبئ یا جنازه چې کېدې او وی چې مولانا صاحب راځه دغه وخت کې ولې نه وی چې ملا پکې لاچا کړي بیا 40 ورځې ملا پسې رامنډې وی چې هله سپارې ووایه او دا پلار مې ډېر روان و چې چېرته لاندې ورسره څه چلو نشي نو دغه وخت کې ولې نه وی چې ملا پکې لاچا کړي یو مالدار او سرمایدار او د بارډر صوبیدار دې ته وایي چې هغه له دستخط نه ورځي ګوته لګوي په دې بارډر کې ټول کمقل برتی وي دا بارډر او ملیشې والا صوبیدار میجر جټن صاحب کپتان صاحب دا ټول ګوتې لګوي نو د بارډر صوبیدار په چایو شنو تورو باندې دومره مست دی چې ته ملا پکې لاچا کړي نو زما عزیزانو درنې خبرې کوئ تاسو د ثوابه پیور پښتانه خلق یې او زما د سن 73 نه ډېر خوښ ځکه یې چې ما سره ډېر د ثوابه خلق پاری پور جیل کې بیا تاسو کله کله دام وایي چې مونږ قربانۍ کړي دي نو عزیزانو یو میدان داسې وښایئ چې د دیوبند عالم درنه په قربانۍ کې رست وي یو میدان وښایئ که ته د پېښور په جیل کې قید وي نو شیخ الهند د مالټې په جیل کې قید هو که نو که ته د پېښور په جیل کې قید وي نو مولانا مدني د مالټې په جیل کې قید ټیک شو کته د پېښور په جیل کې قید وي نو مفتی محمود در سره د پېښور په جیل کې قید کته د اریپور په جیل کې قید وي نو بجلیګر مولا در سره د اریپول په جیل کې قید و زما په خبره پوهېږئ ناکم میدان دی چې زه پکې تا نه رستو پاتې شوی چې ته ماته اوس وایې چې ملا پکې لاچا کړ یعنې د دې خان او د نواب نامې قدرې ته تاسو نشئ ټینګېدی نامې خان او نواب څه دا دولت ته لري که دا او خر کې څه فرق دی
خان او نواب خو زیم، خدای ته نږدې خو زیم، د الله منظور نظر زیم، د جناب محمد رسول الله منظور نظر زیم، چې ما داغه د کتاب او داغه د قانون څوکیداری شروع کړې ده او 1400 کاله مې تر تا پورې راورسول. تاسو چې دا نن ځان ته مسلمانان وایي دا د چا برکت بیا ځان ته چې دی دغه ګړبړ سینګ ولې نه وایي، کرپرام ولې ځان ته نه وایي، دا ولې نن مسلمان ځان ته ولې وایي؟ دا د چا برکت دی؟ دا د مولا برکت دی، دا د خان او د نواب او د سرمایدار او د جایگیردار برکت نه دی. عزیزانو زما دا ملګري هر څه چې وایي به، خو زما یو بل ذهن دی. زه د مولانا عبید الله سیندي د ذهنیت سړی یم. زه دوی ته وایم چې که زما لاس کې قوت او زور راغی، زما دې د خدای په ذات قسمی چې په پاکستان کې مانه د سرمایدار بوی پاتې نشي. بوی हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और घर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और घर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. زخو دې د خاورو تیلو ډیوه نه لرم او ستا په کور کې د اټومیټک جنریټرې لګېدلي. ها جی چې د توربېلې یا د ورسک بجلی لاړه شي نو ستا کور کې اټومیټک جنریټر شروع شي. په ما 10 غنټې لوډ شیډینګ وي او ستا کور کې اټومیټک جنریټر لګېدلی. نن تاسو شرمېږئ نه چې هغه خلق هم تا تراشي او درته وایي چې زما غریبان ورونو که ما تاسو نه ټیپر جوړ نه کړه نو بیا وګورئ. ابل پر اپاسی ویرونو ټیپر خو لا پرېږده که مې مولۍ درنه جوړه نه کړم نو تاسو به وګورئ. نو تاسو خو کمقل خلق یئ. یو وی چې وروره ټیپر کوي مې او ټیپر خو ډېر ښه شی دی زموږ ځا افریدی یم اصل نه. تاسو دې ځای کې افریدي شته؟ نه کوي چې خفه نه شي که نه زه خپله افریدی یم نه زه پیور افریدی خالص افریدی. په دې لاره مې مولانا فضل الله صاحب سره خبره کوله. ما د مدینې منورې خطیب نه مې یو مسلې تپوس کولو نو د هغه ځای ملا سره خبره کولم کارې داره ګاډ ورسره وي وړاندې وروستو تې ګاډ رواني. نو هغه له خبره چې کې اجازت به ګاډ نه غواړي خو زه پکې ورننوتم او لاس مې ورکړو. نو ملا ما لاس یې ونیو مال السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. انت منين؟ قال انا من باکستان. زه پاکستان. ما ته في الباکستان منين؟ قال في الباكستان من القلل والجبل يقال لقومنا الافريديين نحن نسكنون في الجبال. ما زه په پاکستان کې د غرونو غرسنې ما افریدی قوم مې دی او مونږ په غرونو کې اوسېږو. ما ته وایي چې والله ما رأيت في الباکستانيين مثلك الفصيح والبليغ. ما په پاکستانیانو کې دا صفا جبه د چا نه ده اورېدلې. مال والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم. دا دغه مهرباني ده چې پچایو. ما ته وایي چې ما المسألة؟ ما ورته اسأل منك مسألة بير روما ان تعطيني وقتا قليلا. تاسو نن انګریزي خوان ته انګریزي ابل ورځ راته یو خان وایي چې یاره دا مولیانو څه کار دی الیکشن کې هسې ځان په عذابوي. مال څه کار په کار دی؟ جي انګریزي نه ول
مال انګریزي والا ویلي دي چې مولیانو ته الیکشن پکار انګریزانو ویلي ولته کوم ځای ویلي مال انګریز ویلي دي چې something is better than nothing سنه سکول د نه کولو نه بهتر دي نو دام سکول دي کن مال انګریزانو ویلي قرآن خو ته نه مني ما په خبره پوهېږم ما تل بس توبه نور څه وایي اوس دې برابروم الیکشن خو د ملا کار دی ستاسو د ثوابای درې څلور وزیران تیر شوي دي که نه تیر شوي دي څه ملک ټیپر کو زه پاریپور جیل کې هم په سن 73 کې مستان خان ستاسو د ثوابای وزیرو په اخبار کې را پسې راله وې د مستان په منډۍ چې اور لګېدلی او نو هغه بلور او بجلیګر مولا په شرارت لګېدلی او زه هم پاریپور جیل او بیړه دې غر کشه زه په کوم ځای کې پروت یم اور چېرته لګېدلی نو عزیزانو واورئ اوس بیا بینرې لګېدلي دي او بازار لګېدلی دی ما د خپلو ملګرو ته وویل چې صفا خبره ده د دروغو وعدې به نه کوئ دا به نه وایئ چې زه به ملک شرشم کړم دا د خدای کار که د بل چا کار روټۍ ورکول د چا کار دی دا بټو صاحب د روټي کپڑے مکان وعده کړې وه په 7 کاله دور حکومت کې پوره نه کړی شوه بټو زمونږ د ترور زوی نه و خو ورسره ملګري په دې چې غریب یم ګوره که چېرته شنه شوه او دا ټاپرو ماپرو والا جنډې لګولې هغه مخامخ هم یو ښکاري دی هم وایي چې ګوره که چېرته شنه شوه په ارام کښېنئ په ارام چې خان او نواب او بنگلا او موټر دی نو خدای په راستۍ چې د منګک رور به خاورې به کنې او خاورې به دې په داروستو دغه در لړه کېږي په لکۍ خیال دې راغی په ارام کښېنئ خبره د هغه ځای کوه چې کوم ځای به ټول عمر تېری چې هغه آخرت دی ټیک شو زه منبرای ته نه یم ولاړ لیډر نه یم نه لیډر پنی کوم نه راکې د لیډرۍ شوق شته غریب سړی یم علماو سره ملګری په دې نیت یم زما دې د خدای په ذات قسمي چې ملا سړی د ملا ډله کې ښه ښکاري ملا سړی د ملا ډله کې ښه ښکاري دا د اعلان چې وکړو پکې د مولیانو نامې هم واغستې نو مال دا اوسه پورې چېرته و اوسه پورې چېرته و چې اوس جمعیت کې اعلان کړي مولا او طالب خدای د مولا کنه طالب ته مې پرون وی جی مونږه ملګرتیا کې نالې مال من تو شدم تو مل شدی من تو شدم تو مل شدی من تن شدم تو جان شدی من تو شدم تو مل شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری عاشق وی من تو شدم تو مل شدی مل تل شدم تو جا شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری معشوقی ته وایي چې ته زه شم او زه ته شوې ته زه یم او زه ته یې دا ولې
تا کس نہ گوید باد ازی من دیگرم تو دیگری چې دین پس دا د څوکونه وي چې دا جدا دی او دا جدا دی خلاص شو نو عزیزانو ملا زما دی زه د ملا یم طالب زما دی زه د طالب یم طالب او د ملا به څه کاري چې به په جمعیت کې اعلان کوي عوام تاسو زمونږ یې او مونږه د چا یو تاسو وایئ هغه خدای ته مخ کوي چې کوم خدای لبا ورځي او د ټوله زندګۍ ریکارډ به در پسې راوباسي چې ته مړ شې زه څنګه دعا کوم تاسو لاس داسې کوي ټول داسې کوم که نه او په قبر دې څه ووایم چې ټول دعا وکړئ چې الله ته واړه جنت ته ورکړي داسې وایو که نه وایو او دا غټ خېټې چې راغلي دې دوا به وکړو داسې کوي اوس ته ذهني طور غلامې د 200 کالو غلامي ستا د طبیعت نه لاوتې نه ده چې د پیرنګي غلام پاتې شوی نو پیرنګي تلو نه وروستو ته د پیرنګي د پرکټیانو غلام د پیرنګي پرکټی چې ستا ځای ته مړي ته راشي نو داسې چلو کي نو تا څه ووې خوله کې د دانه وخېجه خود غږ خو دې ونه نو عزیزانو زه اته واړه جنت ته تاله در کوم اوس دی راشي وای ملام خرج شو داسې هم پکې وایي ملیان وایي خرج شو دی خوا وګوره وښایئ د ملا د وړو میلو ښایئ د ملا د غوړو میلو ښایئ د ملا د چینو میلو ښایئ د ملا چرته یو 100 جیربه ځمکه وښایئ او د ملا چرته بنګله وښایئ د ملا چرته بنز موټر وښایئ د ملا چرته پیجار وښایئ یو فل رحمان له چرته کوټېوالو ورکړې ده نور د ملا پیجار وښایئ نو خرج شوي خو عزیزانو هغه څوک چې بنګلې یې وي که نه جی میلونه یې وي زرګونه جیربه ځمکه یي واوره یو د خدای سپیرو ووټ ورکوئ که نه ورکوئ په تندر دې ووټو لګي زما دې په خدای قسم چې د دوی دا زرګونه جیربه ځمکې نه دي 100 جیربه به ورته پرېږدم چې نه پې مري او نه رغي نورې به ترې ټولې علم او تاسو له به یې درکوم دا د اسلام منشور دی چې تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم غنیانو نه والا او غریبانو له ورکو ما په دې خبره پوه یوا دویمه دا چې د پاکستان په اسمبلی کې د اسلام نوم چې ژوندی ساتلی دا د ملا برکت دی که نه دی کینی د دې بېدینو د لاسه به ټوله اسمبلي اوس کافره شوی دی کمیونست پکې شته سوشلیست پکې شته د ګوربچوف پر کټي پکې شته دا ځخرته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د غنټې د نشان در سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام